بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر نو په تیر سبق کې مونږه د حج لغوي اصطلاحي معنی د حج د فرض کېدو لپاره شرایط او د حج د واجب کېدو لپاره د حج د صحیح کېدو لپاره شرایط او احرام په باره کې مونږ خبر وکړه چې میقات مواقیت کم کم دي څلور مواقیت پشپږو د سورونو طرف ته دا یې مونږ ذکر کړل دا شان دي ارکان د حج واجبات د حج اسباب سنت د حج او محظورات د حج دا جننه دا بیان کړل شو د حج مکمل طریقو خو دل شو پس نن سبق کې مونږ دا وایو د حج درې قسمونه دي حج قران حج تمتع حج افراد د حج څو قسمونه دي درې حج قران تمتع او سو افراد قران دي ته وایي کنه قران یو ځای کول ته وایي په لغت کې په معنا سره یو ځای کول او په اصطلاح کې دي ته ویلږي کنه چې یو سړی د کور نزي او د میقات نه اوړي د عمره او د حج یو ځای نیت وکړي د حج او د عمره یو ځای نیت وکړي نو دې چې کله لاړ چې کنه اول به عمره وکړي د عمره نه بعد با د احرام نه کولاوي بلکې په دغه احرام کې وي تر دې چې اټ ذل حجره شو حج وکړي نو بیا بالو د احرام نه کولاوي او تمتع هغه ته ویلږي چې د لکه عام طور باندې لري چې څومره کسان چې د حج تمتع کوي د دې ځای نه لاړ شي اول عمره وکړي د عمرې نه بعد ځان د احرام نه کولاو کې سر وخت یې ځان بالکل برابر کې بیا ځان الله کې اوسېږي مسجد حرام ته دې چکرې لګي او غار هرات دې یو تر تبل ځان نه ځي او چې کله بیا د 8 تاریخ نه بیا د حج لپاره احرام وتړي او بیا حج وکړي نو سفر یو وکړو او کارونه به څه وکړل او یو د حج افراد چې صرف او صرف د حج نیت وکړي عمره پکې نه کوي خو صرف لاړ شي او حج وکړي د حج افراد وي خو شو به معنی فذكر القران معناه في اللغه الجمع بين الشيئين قران په لغت کې معنی ده د دوه سوزونو په منځ کې جمع راوستل یو ځکول ومعناه في الشرع او د بشریت کې د دې معنی ان يحرم من الميقات بالعمره والحج معا چې د میقات نه د حج او د عمرې دواړو لپاره احرام نیت وتړي یعنی کله چې د احرام تړي نو د به سوچ اللهم اني اريد العمره روان دي دا القران افضل عندنا من التمتع زمن په نسبانه یعنی زمن د احناف په نسبانه حج قران غوړه ده د تمتع نه او تمتع والتمتع افضل من الافراد او تمتع دا غوړه ده د افراد نه يسن للقارن سنت کړی شوی دی د قارن لپاره قارن چاته وای چې کوم کس حج قران کوي اي يتلفظ بقوله چې دې تلفظ وکړي په دې قول سره مطلب دا چې کړه احرام تړي کنه نو دا به وې پنځت کې اللهم اني اريد العمره والحج يا الله ما اراده لري اراده مې د حج او د عمره فيسرهما لي تدوانه د زماره پر آسان کې وتقبلهما مني او یا الله تدوانه د زماره طرف نه قبول کې ثم يلبي بیا به وي لکه پوه شوي یعنی کله چې نیت تړي نو په نیت کې به د عمرې او د حج دواړو دا خبره په زور وکړي مکه ولې وته شي ځان خو احرام نه بنوزي احرام نه معنی ته لکه ګنډل شي کپڑے بناوندي د خپل خځې سره باندې ملاويږي خوشبو باندې لګي صابون باندې لګي دا نور کچته دي دي ځان دي ګرځي ولکه احرام نه بنوزي دغه خبره کې ګندا ټول وګوره فاذا دخل القارن مکه کله چې قارن یعنی حج قران اراده کوونکی د داخل شو مکه ته بدا ابي طواف العمره 7 اشواط د عمره طواف د پاره او چکرې ولګي يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى فقط سپلا پلاولي دریو کې با رمل کوي ثم يصلي ركعتين للطواف بیا د رکعات د طواف کې چې دوه رکعات طواف وکړل دا غینه بعد ثم يسعى بیا بسعي وکي بین الصفا والمروه د صفا مروه په منځ کې او يهرول بین الميلين الاخضرين او د میلین اخضرين یعنی کم شتار اډونه چې لګیدلې دي نو پای کې بده منډه وهي ويكمل 7 اشواط او چکرې وپورږي وهذه افعال العمره د عمره افعال دي ثم يبدا باعمال الحج بیا بل شروع کی اعمال د حج فيطوف طواف القدوم للحج نو په 8 تاریخ باندې بیا طواف قدوم د حج د پاروږي وس کده ډایرک ورسېدو کنه مطلب لکه په 7 تاریخ ورسېدو او په دغه وکړه عمره وکړه او دوه یو نیت کړو نو بل ډایرک دی بس بیا په 8 تاریخ باندې اچ شروع کړي او کده وس د اول نه تلو مطلب
چې د شوال د ذی الحجې میاشت شروع شو لکه عام طور باندې د ذی القعدې میاشت شروع شي د حجیانو پلانټونو شروع شي او دا اوس چا په وکړه نه دی او د دې څه وي چې یا الله زه حج لازم عمرې لازم نه او نیت یې وتړو نو بیا به دی چې څو پورې دا حج کړی نه که نه دی به احرام نه کولاوی پوه شوئ نو دې وجې نه چې دا خلک ځي دا نو دا ورته په دې ټرېننګونو کې ورته دا و چې ته به صرف د دې د عمرې نیت به کوې د حج نیت به نه کوې د ته به عمرې په نیت باندې به لاړ شي عمره به وکړې بیا به ځان کولاو کړې او بیا پس هغې نه به نور درکړې نو دا حج تمتع زمونږ دا څومره خلک دا حج تمتع ده او دا چې نه دا د قران نو چې کله دا عمره وکړه نو ثم يبدا باعمال الحج بیا به شروع کی د حج اعمال فيطوف طواف القدوم للحج الحج د بار به طواف قدوم کی ثم يتم اعمال الحج كما تقدم تفصيله او بیا به د حج اعمال دغه پوره کی لکه څنګه چې مخکې دغه تفصیل تیر شوی دی فاذا رمى يوم النحر جمره العقبه کله چې ده په اختر په ورځ باندې دا رمی وږي په یوم النحر په ورځ باندې قربانې په ورځ باندې غټ شیطان وری نو وجب علیه ذبح شاتین نو واجب دی بل باندې یو بيزه ذبح کول او 7 بدنتین یا دا غټ ساروی و مه حصہ د ساروی کې کمی کمی حصے دی و حصے نو دا ورستو کتاب الازهیر روان دی کې بیا ان شاء الله فإن لم يجد هديا للذبح پس کله د ساروی نه ونه مونږ د ذبح لپاره مطلب دا کنه چې یا غوړه سره پیسې نه وي چې ساروی واخلي او یا لکه ساروی نه ملاوي دلو نو دا بیا له سروجي دي صام 3 ايام قبل يوم النهر يوم النهر د مخکې درې روزي ونیسي یعنی په 7 8 9 تاریخ باندې 7 8 9 د لهجه په دې درې ورځو باندې به روزي ونیسي او نور چې بیا د حج نه د کله افعال د حج پوره کی دا نور څه بیا روزي نيسي قرآن مجید کې فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله فإن لم يجد هديا للذبح پس کچره دونه مونږ د سروي د ذبح لپاره صام 3 ايام درې ورځې روزي دی ونیسي قبل يوم النهر د يوم النهر نمکه و7 ايام بعد الفراغ من افعال الحج او ورځې روزي دی ونیسي د افعال حج د فراغت نورستو وهو بالخيار او د اختیار دی ان شاء صام بمکه بعد ايام التشريق وإذا دغه غره کبر ايام التشريق د روزي نيسي یعنی په مکه مکرمه کې پاتې شي ول د روزي نيسي با د ايام التشريق نورستو یعنی د 13 تاریخ نورستو وان شاء صام بعد عوده الى اهله او دغه خدا کور درشه دغه نه بعد نسی مطلب دا کنه چې یا خدا حج وکړو خدای لا کور نه راغله ال دغه په مکه مکرمه کې جو ال دغه روزي ونیسي چې کله د حج اورځي پوره شي او که ال نشي وي چې ير له وسمانه په پښمنه څوک راکایو صدا قسم مثال مې وګدلا بیا چې کور درشه په کور کې به دا روزي ونیسي یاره سو واو تمتع حج تمتع څه ته ویل کېږي هو ان يحرم بالعمره فقط من الميقات چې میقات نصب له سنیت وږي د عمره فيقول بعد صلاه ركعات الاحرام د احرام د 2 رکعاتونو ورسو بده دا ولولي اللهم اني اريد العمره يا الله ما اراده د عمره کړی دا او د مخکې کې بدایو سوي اللهم اني اريد الحج والعمره او دلته اللهم اني اريد العمره فيسرها لي يا الله تمہارا پر اسات کی وتقبل امين ما نه قبول کی ثم ياتي بالتلبيه بیا بتلبيه ولبيك اللهم لبيك فاذا دخل مکه کله چې داخل شي مکه مکرمه ته طاف للعمره د عمره د طواف کوي ويقطع التلبيه باول طوافه او بلا ولي طواف سره با د خپل تلبيه به ختم کی ويرمل في الاشواط الثلاثه الاولى بلا ولي درو چکرونو کې برعمل کوي ثم يصلي ركعتي الطواف بیا بدو رکعات طواف کوي ثم يسعى بين الصفا والمروه 7 اصوات بیا بل صفا مروه مېس کو چکري ولګي ويحلق راسه او يقصره فالسرب وخري یا ورکوټه بږي ويكون حلالا من الاحرام او دغه احرام نه بس شي حلال بشي یعنی دا ټول کارونه چې کم عام طور باندې څنګه ژوندۍ غلط لري دی بکای خدا هلا هذا اذا لم يكن قد ساق هديا چې دا ځان سره سروي نه بوله کول د چې ځان سره لکه په خاصه زمانه کې په مکه مکرمه کې بدون سروي نه بهر نه خلکو ځان سره سروي بولو لکه چا بل ځان سره سروي بوتلو دا بیا د احرام نه کولای بلکې احرام یاله کولای چې کړه حج شي د حج نه بعد خدا یې کس په چې سروي نه بوله نه لپاره دغه حکم اما اذا كان قد ساق هديا کچره دای کس د چې دا ځان سره سروي بولو فانه لا يكون حلالا من عمرته نو دا بیا د خپل عمره نه حلاليږي فاذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجه پس کله چې بیا د ذی الحجه اتم تاریخ راغی نو احرم بالحج نو دا به احرام وتړي د حج من الحرم الى حرمنا واتى بافعال الحج او د حج څو مکرونه دا بوږي
فاذا رمى جمره العقبه يوم النهر کله چې په یوم النهر پر ورځ باندې اختر پر ورځ باندې دغه جمره وکړه شیطان وشتو نو لازمه ذبح شاة او سبع بدنه نو بده باندې لازم دي بيزه ذبح کول یا د سروي د غټ سروي پنځه ومه حصہ چې د ذبح کول فإن لم يستطع پدیکم دغه خبره ده کجری د طاقت نه لور ذبح شاتین د بيزه ذبح کولو نو صام ثلاثه ايام قبل يوم النهر درې ورځې روزي دی ونیسي د یوم النهر د مخکې وسبعه ايام ورځې روزي دی ونیسي بعد الفراغ من افعال الحج رسل فارغ کېدو د افعال الحج نه فإن لم يصم ثلاثه ايام پس کجری د ونی درې روزي حتى جاء يوم النهر تر دې پورې چراله د قرباني ورځو یعنی مطلب دا کنه چې د غدري روزي په 7 8 9 تاریخ باندې روزه ونه نیولا واښوي نو تعین ذبح عليه ذبح شاد نبي په دمانه اوس مدعین دي ذبح بيزه ذبح کول اوس کله زما کې له جو کاسمان له خدغه سوره و پیدا کوي ولا لیبا او سبع بدنتين يا وهسا وما يسد سروي ولا يسيء عنه صوم ولا صدقه او په دا ټیم کې بیا نه صوم نه به روزه شته او نه به صدقه نه به صدقه اوس کیږي لکه پوه شو به معنی العمره العمره سنه مؤكده مره في العمر عمره په یو په کال کې یو پیرا عمره په ټول عمر کې یو پیرا عمره د سنت مؤکده ده پچا باندې اذا وجدت شروط وجوب الاداء للحج یعنی په کوم کس باندې چې د حج د واجب کېدو شرایط ومندل شول نه به هغه کس باندې عمره هم یو پیرا په ټول عمر کې یو پیرا سنت مؤکده ده تصيح العمره في جميع السنه عمره په ټول کال کې برابر د غسل په څلور ورځو کې نه کېږي يكره الاحرام للعمره دي مکروه دي احرام د عمره لپاره په یوم عرفه او یوم النهر او ایام تشریق یعنی دغه 15 ورځې چې کمی دي کنه 15 ورځې د حج کمی دي 9 10 11 12 13 په دې ورځو باندې عمره نه کېږي د ورځې علاوه په ټول کار عمره کېږي پوه شو به باندې بدای کې به عمره نه کوي ځکه دغه کارو په دغه ټایم کې چې دغه فرض دی حج فرض دی نو حج وکړي به افعال العمره دي اربعه د عمره اسانه طریقه رسول کارونه دي بګي احرام بیا طواف السعي بين الصفا والمروه الحق بالتقصير چې احرام به وتړي او طواف د بیت الله شریف وکړي صفا مروه په میز کې منډه وای او سر بوخره فمن اراد العمره پس هر کس چې د اراده د عمره وکي فليذهب الى الحل د حل د لړشي یعنی مسجد تنعیم مسجد عائشه ورته وي هغه د لړشي یا د جعرانی د لړشي د هغه ځای به احرام وتړي ور روان بشي اذا كان بمكه تکل چې په مکه کې سواء كان من اهل مکه او كان قد اقام بها وای برابر خبره کړي د مکی اوسیدونکو وي یا د پاکستان هندستان اوسیدونکو لري او الدغه تل الدغه اوسیږي نادر لپاره بعد عمره لپاره بده دغه نزي د حرم نه به اوړي حل ته بزي مسجد تنعیم ته بزي یا جعرانی ته بزي دا جنب احرام تړي وليحرم للعمره او احرام دی وتړي د عمره لپاره اما من بعد عن مكه على كس غلري وي د مکه نه ولم يدخل مكه بعد او دین داخلي کې دین ورسره مکه ده هو يحرم من الميقات نو دی به د میقات احرام تړي لکه پوه شو به معنی میقات د مکه ویل شوی دي اذا قصد دخول مکه کله چې د قصد کې داخله دو مکه ده وای کم چې د مکه مکرمه کې نه وسی د مکه مکرمه نه لري دي نو دې چې راځي د میقات احرام تړي او چې په مکه مکرمه کې یا اوسېدو یلته کورو نو بیا به د حرم نه به اوسې حلتا او بیا براشي احرام بوته راځي ثم يطوف بیا بتوافق ويسعى للعمره دي او سايبو کې د عمرې لپاره ثم يحلق راسه بیا خپل سر وخروي او يقصر یا بيکم کې یعنی ورکوټه بږي وقد حل من العمره او دې بوز د عمرې نه شي حلال بشي ها وس الجنايات وجزاؤها جنايات څه ته ویل کېږي جنايات د جنایت جمع ده ی ارتکاب منوهي عن فعله هاي کار کول چې راغلی کول نه منع کړی شوی دی د کم کار د کولو نه منع کړی شوی دی یعنی محظورات د حج موږ مخکې وسوي کنه پرون سبق ویلو محظورات حج نو د کم کارونه چې نه منع کړل شوی دی هغه کار د وکړو نو د جنایت ویل کېږي او د هغې جزا بدله والجنایت تنقسم الى قسمين جنایت په دوه قسمه ده یو جنایت علی الحرم یو په حرم باندې جنایت ده ایو جنایت علی الاحرام یو په احرام یعنی یو په حرم کې کم کارونه منع کړل شوی دي هغه منع کړل شو کارونه ته وکړو ایو دا چې په حالت د احرام کې ته یو کارونه منع شوی هغه کارونه دې وکړل نو جدا جنایت په پتا لازمي الجنایت علی الحرم په حرم باندې کوم جنایتونه دي ان يتعرض احد بصيد الحرم بالقتل او ان يتعرض احد
بسید الحرم بالقتل چې مخامخ شو یو سړی کار د حرم د قتل سره مطلب دا دی چې یو سړی ولګیدو او د حرم کې الګه ښکار قتل کو ساروی قتل کو او الاشاره الیه یا ورته اشاره وکړه او دلالت علیه ورته دلالت وکړو رهنمایي ورته وکړه چې یو کس وی چې الګه د استاد ټوپک دی ښکار روانه په دې طرف باندې سزا سبب ویلي دې ته اشاره دغه دلالت وي او اشاره چې تاسو کې الګه دلته کې وسه مرغې تر شو یا روانه دی دې بس دا وشو نو دا اشاره وکړه یا دلالت وکړي په خپل باندې په هر صورت کې دی دا حرم کې چې سروي د په وجه باندې قتل شو نه دی ګناګار نه یا او يتعرض احد بشجره الحرام حرم یا دا چې د حرم دغه کټ کړلې ونی کټ کړلې او حشيشه بالقطع او القلع یا واقع لنده ويستل یا کټ کړل واقع یا د ویخو ويستل یا سر کټ کړل دا غږی واقع یا دا غږی ونی کټ کړل فهو جناية على الحرم دا جناية تبع حرم باندې سواء ارتكبه محرم او ارتكبه حلال برابر خبره ده که محرم دا کار کړي او که حلال سړي دا کار کړي خو وعلى كل منهما جزاء په هر یو باندې سره بدله ده لکه پوه شو مې باندې یعنی کم کس چې په حرم شریف کې اسانه خبره دا شو کم یو کس هر یو کس چې په حرم شریف کې ونه وستله یا واخو وستلو یا واخه کټ کړلو یا قتل د کار قتل کو یا د کار باندې چاره نمایي وکړه نو بدی ټول صورتونو کې باندې باندې بدله را جزا دې به جزا ورکو جزا به څور کوي نور روان دي کنه خدمت والے کا هر صحیح خو دې سروي کو یا ونه کټ کړل نو بس ذمہ وار ده اذا صاد احد صيد الحرم کله چخکار وکړو یو کس د حرم شریف د ښکار البري الوحشي یعنی بري نه بري کاری وکړو د بحري ښکار کولای شي مطلب میان نه نیولای شي او بري ښکار چې لکه دا کم چې عام طور باندې کې وحشي هغه ته ویل کېږي چې انسانانو نه طریقې یعنی په ځنګل کې اوسېږي وذبحه او ذبح کړو لم يجوز اكله نو دا خوراک جایز نه دی لکه پوه شو به باندې یعنی چا چې د حرم شریف هغه سروي قتل کو کنه او ښکار کو نو دا خوراک جایز نه دی لم يجوز اكله ويعتبر ميتة سواء اصطاد محرم او اصطاد حلال ادا به حرام حسابيږي برابر خبره کا حلال سره ښکار کړو کا محرم سره ښکار کړی اذا اصطاد حلال صيد الحرم کله چې حلال سړي د حرم ښکار کو وجب عليه القيمه نو په دا باندې قیمت لازم دی یعنی کم ښکار چې قتل کړل داغي قیمت ورګي قیمت پسند لګي روز تور روان دي سواء كان محرما او كان حلالا برابر خبر ده کدا محرم او کا حلال وي اما اذا قتل حشيش الحرم حرم لنسم القيمه او حفر القانون فانه جائز وای کچر دا چا د حرم شریف واقع جنن دا کټ کړل د خیمه له لګول لپاره مطلب په خاطر معنی کې اوس کوټی دی په خاطر خلکو خیمه لګولې نه خیمه لګول لپاره واقع کټ کړلو یا د انګیټي د کې د سیزلو لپاره په انګیټي قانون انګیټي دی وای نه انګیټي د جوړولو لپاره الګي جنن واقع کټ کړل نو فانه جائز دا بیا سری دا جائز دی لان الاحتراز منه لا يمكن دا احتراز د دین نه ځان بچ کول د دین دا ممکن دی لکه پوه شو مې باندې دا جنایت حلال حرام جنایت الاحرام ان شاء الله جو بل ټیم به وي